ها ته یو ورځ نبی علیه السلام وی بیبي عایشې دعا وغواړه نن چې څه دعا یې وغواړه نن یې الله قبلوي بس وغواړه شابه څه غواړې وغواړه دا ډېره هوښیاره وه وی نه زه به پکې پلار سره مشوره کوم ځکه نن ماته یو اعزاز میلو دی پلار نه به تپوس کوم یې وکتې ځه راله وی بابا نبی علیه السلام نن اختیار راکړی دی څه ترې وغواړم وی چې څه وایي نن هغه ووایه وی ورته وایه چې کله تا د الله سره د راز خبرې شوي وي نو هغې کې راته یوه خبره وکړه د معراج په شپه ستا د راز خبرې د الله سره شي ما ته پکې یوه خبره وکړه خو وی چې وایي کې درته نو ما ته به بیا وایي ګورئ ښه ما سره به دې دا لوځي چې ما ته به یې وایي هغې وی ښه راله نبی علیه السلام ته وی د الله حبیبه د هغې راز خبرو کې راته یوه وکړه نبی علیه السلام ورته بیبي عایشې زما د الله راز نه ما ته به پکې یوه کوي بیبي عایشې یوه خبره پکې دا وه چې چا یو مسلمان خوشحاله چا یو مسلمان خوشحاله کو دی به سیده جنت ته ځي بس غمزده دی غمزفلی دی مصیبت زده دی چا چې یو مسلمان خوشحاله کو دی به سیده جنت ته ځي بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها وی ډېره خوشحاله شوم رالم خپل پلار ته مې وی چې هغه ته مې وی چې هغه एकदम په ژړا شو ما وی پلاره ته ولې ژاړې تا خو دنیا خلک خوشحاله کړی دی ما ته وی بیبي عایشې ته د خبرې یو اړخ ته ګورې خو بل ته یې نه ګورې که یو اړخ یې دا دی چې چا مسلمان خوشحاله کو به سیده جنت ته ځي خو بل اړخ یې دا دی چې چا مسلمان خفه کو دی به سیده جهنم ته ځي بل اړخ خو د خبرې دا دی که بل اړخ خو د خبرې دا دی رب العالمین وی ما ګورئ الله وی ما ګورئ ما به کوم ځای ومومئ الله وی ما به کوم ځای ومومئ مونږ وایو جومات کې به الله ومومم نه مونږ وایو چېرته جهاد له به لاړ شم هلته به الله ومومم نه مونږ وایو چېرته تبلیغ له به لاړ شم هلته به الله نه الله وی که ما ګورئ نو ما د غمزده او د غمزپلو خلکو سره وګورئ ما د مصیبت زده خلکو سره وګورئ ما چې دا د شپې پې کورونه راساسي ما د دغې خلکو سره وګورئ چې دا یوه ورځ روټۍ مومي او بله ورځ یې ما د دغې خلکو سره وګورئ چې دا بچې وفات شي او دا حادثه پې راشي ما د دغې خلکو سره ما د غمزپلو سره وګورئ ما به هلته ومومئ ما به هلته ومومئ د دواړو جهانو سردار فرمایي تله د میزان به څه شي درنوي یوه غټه تله به راته الله لګوي خدایه په څه به درنیږي د بدو دا به څنګه سپکېږي خدایه د نیکو دا به څنګه پکته ځي خدایه دا ټول به مې څنګه درنیږي د دواړو جهانو سردار فرمایي په تله د میزان کې درنونکی سیس چې تله د میزان درنوي هغه بهترین اخلاق دی بس ستا تهجد منمه ستا منځ منمه خو ستا د ژبې نه خلق تکلیف کې دی دا نه منم دې ته نه یم تیار دې ته نه یم تیار تا نن په ژبې دوه خلق وجنګو لا يدخل الجنة قطات چغلخور سړی به جنت ته نه ځي تا خلق په ژبو وجنګو تا خلقو کې انتشار پیدا کو نه تله د میزان چې درنی هغه بهترین اخلاق تله د میزان چې درنی هغه بهترین اخلاق د منځونو سره به بهترین اخلاق فرمای پکار وي د دواړو جهانو سردار فرمای من سمتا نجا من سمتا نجا څوک چې اکثر اوقاتو کې چپ پاتې شو دی به نجات وي بس خلک خبرې شروع کوي د چا غیبت رالي بس ته چپ کېږي زه به دې ځای نه پاسم بس زه نشم برداشت کولی تاسو د عالم بد وایي زه دې ځای کې نه کښېنم بس پاسه تې زه در سره نه کښېنم ځان لی وایه زه درنه لاړم زه لاړم زه دې ته نه یم تیار زه دا په غوږونو نه اورمه دا د مسلمان ورور غیبت دی دا د مسلمان د عزت سودا شروع ده زه دې کې نه شریکېږم خپلې ژبې کنټرول کو په خوږه خبره زمونږ هېڅ نه کېږي او د بل پې ډېر لرغېږي یو سړي باندې غم یې ته وله لاړ شي چې مه خفه کېږه دا د الله د طرف نه ده صبر کوه الله به اجر درکوي د معاذ رضی الله تعالی عنه ځوان زوی وفات شو نبی علیه السلام خبر شو خط یې ورته ولیکو په خط کې ورته ولیکل وی معاذه دا څه چې واغېستل هغه هم د الله و دا څه چې دي دا هم د الله دي فلتصبر ولتحتسب معاذه صبر کوه او د الله نه د اجر امید ساته وی که ته صبر نه کوي نو په دې ستا د زوی واپس کیږي نه که ته صبر نه کوي زوی دې نه واپس کیږي خو کم اجر چې تا له الله درکړي هغه به درنه ختم شي بس اجر به میلو نو تسلی مسلمان له د خوږو خبرو ضرورت دی رب العالمین دې د عمل کولو توفیق